السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اوه کلندر لار کلند لمې نو خو بس یې ګټه نو دوم نړه مې پم نو اصل کې غلطي خو زه بس مبارک شي نن ډېره بیزي ورځ ده خو بس خپل عادت هم نشو پرېښودی. یو رواج دی زمونږ د پښتنو ورور مې کویدن کړی دی هغه خپیار ته ورته وایي که څه وي حقه دا نو کارونه راته ډېر دي د وخت هم پاڅېدمه انشاءالله نن به پکوړې سموسې پخپله باندې کوم دا ورور به هم کي ګورئ. موږ هم لکه د وړو د اتوار د ورځ ته داسې خوشحالېږو سړی که چې تاخر چکر مې ووهو رالم کور ته چیس کمه مرغۍ چرګان او بیا ځمه او بس پروګرام له تیاري کوم ځکه هر څه خو زما په سر دي. یا الله نو وخت یې کې اچولې ده وایي نه خوند به کړي څو خوشترې نه وي ګلونه راوړه کوم به پې ګلونه نه نو زه ګلونه د کم ځای نه را پیدا کړم هغه شړشم هم ختم شو. زنانه وه خبره وي لکه د ایراړ خر ګرځي نو زما هغه شل د ایراړ خر په شان په یو خوا ګرځم ګلونه نشته. جانه چا راته یو مدرسه وښوله چې مدرسې سره ځنګلي بوټي دي او هغې کې ګلونه دي زمونږ ګلونه نه دي پکار پاڼې هم پکار دي چې ورځ د اتوار وي نو دا چل خو به خامخا وي 25 کیلومتر لار مې ووهلاوي بوټی مې هم راوړې وه هېڅ ونه شو هسې وګرځېدم راوګرځېدم دې ته وایي د کلي خوندونه څومره ښکلې جوړه کړې ده یار. ما د ورور یو ملګری دی دلته د غوانو فارم دی هغه ته پته وه چې د هغې پروګرام دی اواز یې راکړي ویل لکه راشه ځان سره پی واوسه کلي کې به دا شی منې یار همنه غټ بالټۍ دا غوښه را دا چا راوړه دا چې ته وړې کور ته وړې اجه چې ځو شابه نه یو خبره مې واورېده په سوزکو په اډه کې د ډرای فروټو دوکان والی دی نو دا غل نیول خو ګران دي ځکه هغه خو وچه میوه ووړله بادام اکوړ پستا او چنغوزي نري پلي غټ پلي وچ پلي کچه پلي نو دې کې خو به د هغه مازغه سم کمپیوټر شي. جی میرے بیزتی کا ٹائم آنے والا ہے کیونکہ میں گراؤنڈ سے گزر رہا ہوں زه ګراؤنډ سره تېرېږم او هلته کې واړه دي واقع زما بیزت یې ده پرور باندې مه راږده که نه یار دواړه مې خوري نه ده خو په تاسو خفه کېږم ما تا ته څه ویلي دي ما ګوره دا خو تاسو په نصیب ګټلی دی نه داسې هم نه که نه یاره دقه خبره ده وهي ودې مونته اباس دي کره د منډه ښه د دې نه پرون چرګه روکه شوې وه اوس چرګه پسې ګرځېدله اوس پټ شو هغه دې پراته دي په ځمکه باندې یاره چې دی ورپسې کبجس ګرځېدلی و کارونه راته ډېر وو مرغۍ مې هېرې شوې وو یاره
اوس دا جال جال کټو مطلب داسې دا دوه قسم او جال جال بھائی کار شروع شخه اور مې ځان ته بل کو او بس زما نور سامان نه وړم نو بھائی دا پتونه هم سره کېږي تاسو ورته خیال کوئ ها دا به ګورې وچو چې سره خوري یا الله د مارې تا ته چې توبو توبه نو وای نو یا به ورپسې بایي سره کومه ټولو یا به د الوګانو پکوړې کومه یا به کیمې والا پکوړې کومه ای هی د مارې په توبو توبئ بھائی دا داسې چلو که نه خفه کېږې به نه دا داسې چلو چې لړم وایم هلکه پکوړې په 500 که 2500 به کیلو درکوم مې ولې زموږ لاسونه شل دي که موږ له چل نه راځي دغه داسې پکوړې مې وکړې اورې که نه دا ووینې ظالمه کم کلر دی بلکل طبعي دی طبعي ستاسو په ذهن کې بل شی راولم دا سیر دا شتی راو دا سیري دا چاڼ دی بچې انګریزانو به څه مازغه زماري چې دا کور کې څه چل دی واده دی زما واده خو شوی دی د بل چا واده دی اتا پیډروس کو تنوین ماما او ما څه پاخه کړلو الو چپسو نو ملګرو اوسګار نه یم چې ولاګ جوړ کړم ځکه چې کور راکره ډېر رش دی ټول خلک راغلي دي میره به هم راغلي ده انشاءالله په نیکسټ بلاګ کې به بیا ملاویږو د لوی الله په امان ووایه ورته الله پاپا